د پیښور تاریخي بازار قصه خوانۍ سره نږدې چترالي بازار کوم چې یو ډیر زوړ تاریخ لري. ویل کېږي چې وړاندې به دې ته ټټي بازار یا بازار حسن نوم هم اخیستی شو. هغه بازار اسلام آباد د دې اشوشل نوم دی، خو بازار اسلام آباد باندې څوک دا بازار نه پیژني. دا بازار صرف پیژندل کېږي د دې ټایټل د دې دغه چې د چترالي بازار ځکه ده چې له اول سر کې چترالیان دی بازار ته رالل، دلته کې خپل کار روزګار شروع کو. هغه ټیم سره زموږ مشران کې څه کوي چې نه د چې کله دی هغه ټیم دوی دلته کې کار شروع کو نو دغه هم نو ورسره دا بجلی هم نه و، د بجلی ستري هم نه و، پکې هم نو د لاس ستن سراغې دا کار شروع کړل. په چترالي بازار کې د خیبر پښتونخوا روایتي څیزونه تیاریږي، په کوم کې چې چترالي پکول، چوغا، د زنانو او سړو صادرې، کوټونه، واسکټونه او نور داسې ګرم د اغوستو څیزونه تیاریږي. رالی اوریجنل پټۍ چې دی هغه خو یو بالکل د عام سړی د اغوستو نه بیخي ووته. اوس 1300-1400 باندې هغه پکول تیاریږي، دومره شتم نه، ولې چې اوس هلته کې هغه د کډۍ د زمانې هغه د ګډاڼو مډاڼو هغه وړۍ به پرې کولې، هغه نه بیا تار جوړ کړو، بیا چرخو باندې به هغه تار به کړو او بیا کډو کې هغه کپړې مپړې بیا جوړولې. هغه اوس تقریبا هغه رواج هم بدل شو، هغه مشران لاړو نو نوی نسل هغه ته دومره غاړه نه ږدي، نو د هغه پیداوار هم ډېر کم شو. نو دې وجه نه چې پیداوار کم شو نو د هغه ریټ ډېر وخته. اوریجنل چترالي کپړه چې ده نو هغه بالکل د عام سړی داسې د اغوستو نه چې ډېر بار شو نو هغه سیل اوټ ډېر کم دی، اوس هغه تعداد سره نه کېږي. بیا موږ لاهورې پټۍ چې ورته وایو د سواد جوړ چې کوم مټیریل دی هغه ډېر زیات تعداد سره خلک اخلي، هغه استعمالیږي هم ځکه ډېر چې هغه د عام خلکو پونچ کې ده او هغه لکه بنسبت د هغه ارزانه. خو ولې اوس په چترالي بازار کې صرف چترالیان نه بلکې د خیبر پښتونخوا د مختلف سیمو سره تعلق لرونکي خلک روزګار کوي. دې بازار کې تقریبا 800 پورې دکانونه دي او دې سره د 15,000 نه زیاتو کارګرانو کار تړلی دی. چې ټوله دنیا کې ته وګورځې نو د دې غوندې د دې ورایټي آیټم مارکیټ تا ته بل دنیا کې دا نه چې پاکستان، ایشیا یا یورپ وغیره، ټوله دنیا کې واحد دا یو مارکیټ دی چې دلته دا آیټمي او دا سیزونه جوړیږي. چترالي بازار یو انټرنیشنل بازار هم دی. دا روایتي سیزونه په بهر ملکونو کې میشته خلک هم خوښوي.